میاخان سنګو مشران راغونډ شوي دي په دې سکرین باندې تاسو ښکاري دې وخت کې دوی ولاړ دي د غونډو ګریډ سټیشن مخې ته د دې ځای نه مخکې موږ ځو او تاسو موږ هغه ټرانسفارمر یې ښیو چې کومې ټرانسفارمر یې په اولډ غازي بابا باندې لګېدلي دي او د هغې د وجې ولټیج کم راځي چونکې د بابوزو دپاره یو بل فیډر آلریډي منظور شوی دی نو بیا د کوهي میاخان پیپل سنګاو غازي بابا په فیډر باندې دغه لوډ ولې ورچولی کېږي زموږ سره اوسئ تاسو ته موږ مخکې دغه حالات او صورتحال ښیو دا مشران هم راسره دي ورسره د وابډا یو اهلکار هم دی راځئ چې تاسو ته دغه ټرانسفارمر یې مو ښیو او د دې مشرانو سره موږ بیا په تفصیل باندې خبرې کوو یو دا ټرانسفارمر دی دا تاسو په دې سکرین باندې ښکاري چې دا هم د اولډ غازي بابا د فیډر نه اخیستی شوی دی دا د کلي دا مشران راودي دي دوی سره وابډا والم دي دا دویم ځای دی چې دین هم د اولډ غازي بابا نه د فیکټرۍ ته دا ټرانسفارمر ورکړی تاسو په دې سکرین باندې ښکاري او دا د حاجي هوټل مخې ته دې وخت کې موږ ولاړ یو دا د کلي دا مشران ټول راغلي دي ورسره د وابډا کسان دي او کتونکو دا بل ځای دی دا د انټرچینج تارونه دلي دي د اولډ غازي بابا نه او دا ټول عمله ده د کلي مشران راغونډ شوي دي تاسو مخکې موږ صورتحال ښیو زموږ سره اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم زه د کوهي برمول د اصلاحي جرګې صدر یم زما سره میاخان ولم ولاړ دي مشران سنګو ول مشران زموږ سره ولاړ دي مونږ یو هفته لس ورځې مخکې مونږ په دې باره کې دغه له تللي ایسي له تللي بیا مونږ کمشنر صاحب له لاړو کمشنر صاحب چونکې مونږ ته دا خبره وکړله چې ستاسو په لینډ باندې به لاسې سیوا دي مونږ په هغې باره کې مونږ ته یو دا خبره هم هغه وکړله چې به د دې نه پس په تاسو ته لوډ شیډینګ 2 غنټې کم شي هغه چې مونږ رالو مونږ چې معلومات وکړو نو چې د پرون نه ستاسو دغه ختم دی حالانکې مونږ ته د یوې میاشتې دپاره ریلیف راکړی خو ریلیف صرف د یوې هفتې دپاره و هغه دوی و چې ختم شوی دی مونږ ته وایس میسج راغلی دی چې بھائی دا ریلیف ختم شو پرون نه ریلیف ختم شوی دی زمونږ ایم پی ایس صاحب هم په دې کې ناست و ایم پی ایس صاحب ما ته ټلیفون کړی ایم پی ایس صاحب وی چې بھائی تاسو ته د یوې میاشتې دپاره ریلیف میلاو شو 2 غنټې خو ریلیف صرف یو هفتې دپاره و زمونږ چونکې په فیډر باندې بھائی لوډ سیوا دی مونږ ته بجلی بار بار ټریپ کېږي زمونږ دا 15 کلي چې دي نو زمونږ بجلی بار بار ټریپ کېږي زمونږ 350 380 400 زمونږ لوډ دی دا زمونږ له فیډر نه برداشت کی دوی و چې ستاسو تارونه زاړه دي نو دا مونږ مونږ چې تارونه زاړه دي خو په مونږ باندې لوډ هم ډېر سیوا دی مونږ نن ګریډ ته رالو ټوله مونږ په ګریډ کې وکتله نو چې د ګریډ نه مونږ راووتو مونږ خپل لین چک کوو نو په هغې کې د بابوزو چې کوم لینډ دی نو په هغې باندې هغوی لوډ نه دی ورچولی هغه صرف د خپل کلي لوډ یې پې ورچولی دی او دا نور ټول په بابوزو په دې روډ باندې چې کوم د بابوزو ایریا ده دا ټول لوډ یې په مونږ راچولی دی که په دې کې انټرچینج شي که په دې کې فیکټرانې شي که په دې کې نور داسې کورونه شو دا ټول لوډ یې په مونږ راچولی دی د دې د وجې زمونږ بجلي بار بار ټریپ کېږي زمونږ الله حکام ته کمشنر صاحب ته زمونږ دا خواست دی چې مهرباني دې وکړي د بابوزو ایریا چې کوم دا ایریا دا کوم لوډ چې دی په بابوزو کلي بر واچي مفتی احمد صاحب خو خپل کلی بچ کو ټول لوډ یې په مونږ راچولی حالانکې دا میر صاحب دی بابوزو نه جوړ کړی دا دې ټول کلو جوړ کړی و اوس د دې مهرباني وکړي دا لوډ دې واپس په بابوزو ور واچي مونږ د دې لوډ نه بچ کړي په دې وجه باندې مونږ ته بار بار بجلي ټریپ کېږي زمونږ ایم پی ایس صاحب ته هم دا خواست دی ایم پی ایس صاحب تر اوسه پورې دا پته نشته دی چې بھائی دا لوډ ته دوی باندې څه شي وجې سیوا دی په دې کې په کوم لاسې چې دي په هغې کې دا بابوزوال شامل دي د دې بابوزوال د وجې هغه لاسې په مونږ پسې راځي مونږ ته چې کوم لیسټ راکړی شي په هغې کې د دې خلکو نومونه درج دي پوه چې مونږ چې نن معلومات وکړو نو دې خلکو دې پکې بعضې خلک ډېر خلک پکې بیلونه نه جمع کوي نو دا ټول په مونږ باندې راځي مهرباني دې وکړی شي په دې باندې دې به ښه پوره ایکشن واخیستی شي زمونږ ایم پی ای صاحب شو یا زمونږ میر صاحب شو یا زمونږ ایم این ای صاحب شو مونږ تاسو د دې دپاره صرف نه یې لېږلي چې تاسو هلته لاړ شئ مونږ له دې دپاره چې به زمونږ تاسو دغه معلوم کړي چې مونږ ته تکلیفونه د کومې د وجې دي ډېره مهرباني به ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم زه د میاخان چیرمین علي اکبر مخاطب یم دا مونږ سره د کوهي ملګري مشران دي دغه شان د سنګو ملګري دي یقینا په دې تحصیلي کاټلنګ کې 7 فیډرې دي په هغې 7 فیډرو کې مونږ وکتلو چې څومره زمونږ په دې فیډر باندې کوم چې د غازي بابا پرانا غازي بابا فیډر دی په دې باندې چې څومره لوډ دی تقریبا 340
د هغې په مقابله کې نورې فیډرې چې دي په چا باندې 100 دی، په چا 120 دی، په چا 140 دی. اخیر موږ د دې تحصیل خلک نه یو، د بل ځای نه راغلي یو، زموږ سره ولې دا ظلم کېږي؟ مونږه لوډ ډېر سیوا او بجلي به چې کوم دی هر ټایم به ټرپ کېدله. مونږ رالو ګریډ ته، حالات مونږ وکتلو، د ګریډ نه راووتو، چکین هم شروع کړو. زمونږ چې کوم دی چې څومره د بابوزو د آبادۍ په دې روډ باندې خلک اوسي، څونه پې فیکټریانې دي او دغه شان چې کوم دی پمپونه دي پې او دغه شان انټرچینج دی پې، دا ټول چې کوم دی زمونږ د پرانا کوم غازي بابا فیډر چې دی دا په هغې باندې ورچولي دي. دا ولې دا ظلم کېږي؟ لکه مخکې خو زه چلو دا یو فیډر و د بابوزو ځان له نه و، اوس د بابوزو ځان له فیډر شو، تارونه یې بالکل نوي دي، لوډ یې بالکل کم دی. نو لحاظه مونږ بالا افسرانو ته دا درخواست کوو، دا ریکویسټ ورته کوو چې هغوی دې دا د کوم د بابوزو ایریا کوم لوډ دی دا دې په هغوی باندې ور واچولی شي. دا زمونږ رونه دي، خو لکه په مونږ باندې ډېر زیات لوډ دی، زمونږ دغه ټریپ کېږي، نو دا دې په دوی باندې ور واچولی شي، په مونږ باندې لږه اساني راشي. دا ظلم زمونږ سره ولې کېږي؟ نو په دغې سلسله کې راغلي یو او ډېرې زیاتې ټرانسفارمرې دي په دې باندې، نو دا دې زمونږ نه لحاظه لر کړی شي. نو بس که زمونږ مطالبه چې کوم دی ونه منلی شوه، نو بیا خو زمونږ سره بله لار نشته. پوه شوي چې بنده وي تنګ شي نو په جنګ شي، نو بیا به موږ روډونو ته راوځو. نو ښه خبره نه ده چې موږ عوام ته تکلیف ورکړو، موږ دا نه غواړو چې موږ عوام ته تکلیف ورکړو، خو که نه زمونږ مطالبه ونه منلی شوه، خامخا به موږ بیا روډونو ته مجبورتن راوځو او خپل د حق تپوس وکړو. موږ د بجلی ټول چیکینګ وکړو او زمونږ ټول لوډ چې کوم دی نو دا بابوزو ټول بابوزو زمونږ نه توله ورانه کړې ده. برای مهرباني کرکې دا لینډ موږ له برابر کړئ. دا میر لم پکار دی، ایم پی ایل هم پکار دی چې آخر دوی د کم رزدارو دي چې موږ له دا لینډ برابر کړي او هسې نه چې عمل نقصان ته ورسي. نحمده ونصلي علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه فینانس سیکرټري د کوی برمول اصلاحي جرګې خبر علي رحمان خبرې کوم. جی مونږه څو ورځې مخکې د کمیشنر په دغه کې یو میټینګ کړی و د دې بالا افسرانو سره، او هغوی موږ ته دا ویلي چې بهی ستاسو په ګریډ باندې کار روان دی، او هغوی ویلي چې بهی ستاسو نوی ګریډ کله جوړ شي نو تاسو به د دې کم ولټیج او د دې دغه لوډ شیډینګ نه به ستاسو ډېر حده پورې چې کوم دی مطلب دا به تاسو خلاص شي. باقي چې کوم دی موږ له 15 ورځې ټایم راکړی او تقریبا 20-25 ورځې د هغې خبرې وشولې. د اوسه پورې په ګریډ باندې زموږ په دغه باندې په نوي ګریډ باندې ډېر کار روان دی. فواد ګل سپارډنټ به کار کوي، لهذا مهرباني دا وکړئ چې کنسټرکشن والا ته تاسو ووایئ چې بهی په دې نوي ګریډ باندې کار تیز کړي. د بیا خان او سنګو چې کوم دی مطلب د کوی برمول د غازي بابا ډېرې مسلې به د نوي ګریډ سره هم حل شي. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زه جنرال سیکرټري اصلاحي جرګه کوی برمول نمائندګي کوم. نن مونږه ټول مشران رالو ګریډ سټیشن ته او مونږه لوډ چک کو چې زمونږ په دې فیډر پرانا غازي بابا باندې څومره لوډ دی. مونږ چې دا چک کو د انټرچینج سره سره څومره کمرشل فیکټرۍ دي او د بابوزو څومره آبادي ده د کلي نه علاوه هغه ټوله زمونږ په دې فیډر باندې ده. مونږ دې بالا حکام ته دا عرض دی چې مخکې خو د بابوزو فیډر نه و، بابوزو ته فیډر ولګېدو، لہذا تاسو د بابوزو دا څه کمرشل فیکټرۍ انټرچینج او د آبادي چې څه زمونږ په دې پرانا غازي بابا فیډر باندې ده دا تاسو هغې ته منتقل کړئ. والسلام.